इस कौम की माँ बहनों का किस शान से जीते हो मोमिन हो जिस तरह सलाम हो तुम्हें, सलाम हो तुम्हें। अल्लाह का एहसान है हम जान निसार है, अल्लाह का एहसान है हम जान निसार है, इस मुल्क की आन बान के हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह का एहसान है हम जान निसार हैं। हालात कुछ भी हो मगर झुकते नहीं कभी। منګه چې دا نن څومره په امن کې ناست یو دا د شهداو په وجه ناست یو هغوی قربانیانې ورکړل خپل جانونه مالونه وختونه د دې قرباني ورکړل نو نن ټول امت چې دی څومره امت مسلمه چې د شهدا په وجه په امن کې ناست دی او څومره ښکلی ماحول دی دا د هغوی د قربانیانو هغه صله ده دا الله پاک د هغوی هغه قربانیان چې ځای نه دي بوتلي په آخرت کې هم الله پاک ګټه ورکړله او په دنیا کې د قوم ته هم دا ګټه ښکاره ده نو شهدا چې څومره شهدا دي الله پاک هغو په وجه د ټول قوم له څومره شهدا دي ټول قوم له الله پاک د هغې په وجه امن ورکړلی که نه دا څومره ښکلی ماحول دی دا د هغو هغه دغه دی الله پاک موږ له راکړلی چې پولیس کې په پاکستان کې خاص کر په سوات کې څونه قربانیانې ورکړې د هغې حد دی زه خو ورته د خپل طرفه خراج تحسين پیش کوم ځکه که واوره ورېږي که باران او که سخته ګرمي که د ټریفک پولیس والې نو د هغو چې څونه قربانیانې دي د هغې حد دی چې هغه 24 ګنټې لګیا دي او لکه خپله ډیوټي کوي دي غرمو ته ورړلي موږ ته پنکې چلیږي موږ له ګرمي کېږي هغه په سرو غرمو ورړلي که د هغې نه علاوه د نورو پولیس ته وګورې نو چې هر ځای حالات خراب وي نو A to Z چې څونه کارونه دي نو پولیس ځان رسوي او لکه د هغې مخنیوی کوي نو زه خو ورته ډېر زیات خراج تحسين کوم. ناظرین نن د 4 اګست ورځ ده کومه چې د شهیدانو زمونږ د پولیس شهیدانو د هغو ورځ موږ مانځو زمونږ د مټې د بازار د طرف او د مټې تحصیل د طرفه د هغو هغه کم کسان چې وفات شوي دي او کم چې شهیدان شوي دي نو هغه زمونږ د په حق کې مړه دي خو نه هغه مړه نه دي شهید همیشه لپاره ژوندی دی موږ هغو د وینو او د هغو په وینو باندې چې کوم امن موږ ته قایم شوی دی او راغلی موږ د هغو قربانیانو ته سلام کوو د هغو او شهیدانو وینو ته سلام کوو او د هغو پسماندګانو ته د هغو له خدای پاک د صبر جمیل ورکړي او خدای پاک د دې اوس په دې دنیا هم ورکړي او په هغه هم کم چې زموږ خویندې میندې کونډې شوي دي موږ د پاک حرمیم شکر ګزار یو او په دې او د KPK پولیس هم موږ شکر گزار یو مشکور یو چې هغو په کوم حالات کې زموږ سره ولاړ او د ملکن ډویژن د آزادانه حیثیت یې بحال کړلی او دا حیثیت او دا موږ ته امن برقرار شوی موږ د هغه شهیدانو ته سلام کوو او د هغو وینو ته سلام کوو او هغه د خدای پاک وبخښي او هغو له د خدای پاک جنت کیا پوچھتے ہو